بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. د تاریخ پر موضوع د دریو مشهوره کتابو مختصر تعارف کوو ان شاء الله تعالی. د تاریخ کتابونه پر درې قسمه باندې دي. په دا وجه موږ سیر اعلام النبلاء کتاب هم د تاریخ په کتابو کې ذکر کوو. په مشهوره کتابو کې بل کتاب د تاریخ دمشق سره چې مشهوره دی د حافظ علامه ابو القاسم علي ابن حسن چې مشهور په علامه ابن عساکر رحمه الله سره دی. په 1501 هجري کې مصنف وفات شوی دی. دا کتاب دغه تصنیف دی. دا تاریخ مدینه دمشق په 80 جلدونو کې دی. دا کتاب مصنف محدث دی او بل مصنف په 1501 هجري کې وفات شوی دی. د مصنف د دور نبوت تر مابین فاصله ډیره ده، نو کم تاریخي روایت چې ذکر کوي د هر روایت سره بیا غ سند ذکر کوي. په دا وجه دا کتاب ودونه جلدونو ته رسیدلی دی او دا کتاب پیرس په 6 جلدونو کې دی. دا تاریخ دمشق او په د 10226 کسانو تراجم او احوال او سوانح په دغه تاریخ دمشق کتاب کې سته. دا کتاب چې بعضی مضامین د شام فضایل، فتوحات، جغرافیه، مساجد، د غیر مسلمو چې کوم د عبادت ځایونه دي او مشهوره نهرونه، مشهوره عمارتونه، بیا د حضرات انبیاء کرام علیهم السلام او صحابه کرام او خلفاء او وزراء او فقها او محدثین او نحات او شعراء او تراجم او سوانح په دغه کتاب تاریخ دمشق کې سته. او مصنف چې د چا ترجمه ذکر کوي سوانح، نوم، نسب، شيوخ، مشهور تلامذه او بیا د اهل علم آراء او اقوال دغه په باره کې دا ورسره ذکر کوي. دا کتاب خو په ډیرو جلدونو کې دی، مطالعه ډیر وخت غواړي. په پاکستاني تابه کې مسته، په بیروتي تابه کې مسته. نو علامه ابن منظور رحمه الله دغه کتاب هغه مکررات حذف کړي دي. دا کتاب را مختصر کړی دی. علامه ابن منظور رحمه الله چې په 911 هجري کې وفات شوی دی، مختصر تاریخ دمشق په نامه سره دا کتاب یې په 90 جلدونو کې په کتابخانو کې ملاویږي. تاریخ دمشق څوک نسی پیدا کولی، نو دغه د علامه جمال الدین ابن منظور رحمه الله هغه مختصر تاریخ مدینه دمشق کې پیدا کی چې په 90 جلدونو کې دی. داسې دی لکه 80 جلده تاریخ دمشق چې وکتل سي. هغه اهم مضامین په جمله پر ټول کتاب معلومات راځي. دغه تاریخ دمشق کتاب بیا علما او زویل مور باندې لیکلي دي. د مصنف زوی علامه قاسم ابن علي ابن حسن رحمه الله چې په 600 هجري کې وفات شوی دی، زیل ور باندې لیکلي دي او څلور نور علماو پر دغه تاریخ دمشق کتاب زویل لیکلي دي. او امام ابو شامه عبدالرحمن ابن اسماعیل دمشقي رحمه الله چې په 615 هجري کې وفات شوی دی، علامه سیوطي رحمه الله، امام اسماعیل ابن محمد جراح رحمه الله او علامه عبدالقادر ابن بدران رحمه الله چې په 1416 هجري کې وفات شوی دي. دغه علماو بیا دغه کتاب اختصارات او تلخیصات کړي دي. دا کتاب را مختصر کړی دی. علامه عبدالقادر ابن بدران چې په 1416 هجري کې وفات شوی دي، دغه کتاب څخه مکررات حذف کړي دي، بل چې د هر روایت سره به کم سند او اسناد حذف کړي دي. برای د الف څخه تر عین حرف پورې چې ورساوي دا کتاب د حروف تهجه پر ترتیب باندې. نو مصنف وفات شو. دغه کتاب یم په 9 جلدونو کې په کتابخانو کې ملاویږي. ناقص خودی خو په 9 جلدونو کې دی دا کتاب. دا یو کتاب. دوم کتاب تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر والاعلام. دا تاریخ الاسلام د علامه شمس الدین ابو عبدالله محمد ابن احمد چې مشهور په علامه ذهبي رحمه الله سره په 948 هجري کې مصنف وفات شوی دی. دا کتاب تاریخ الاسلام د علامه ذهبي رحمه الله تصنیف دی چې دا د تاریخ دمشق وروسته په تفصیلي او لوی کتابو کې شامل کیږي. او د علامه ذهبي رحمه الله ترجمه او سوانح په ډیرو کتابو کې سته. یو کتاب دی الذهبي ومنهجه په کتابه تاریخ الاسلام. دا په 1540 صفحاتو کې دی. د دکتور بشار عواد معروف کتاب دی. دغه کتاب چې مطالعه سي نو د علامه ذهبي رحمه الله سوانح، تراجم، تصانیف 214 تصانیف د علامه ذهبي رحمه الله او د تاریخ الاسلام او سیر اعلام النبلاء کتاب تر مابین زی فرق منهج په دا کتاب کې پر تاریخ الاسلام تفصیلی کلام د علامه دکتور بشار عواد په دا کتاب کې کړی دی. علامه ذهبي رحمه الله چې د 214 مخطوط او مطبوع
مشهور کتابو چې هغه په مختلفو فنونو او موضوعاتو باندې لکه په قراءات او حدیث، مصطلح حدیث، عقاید، فقه، اصول فقه، تاریخ، تراجم، سیر، مختصرات، انتقاءات، تخارجو کې د 214 کتابو مصنف دی. او دغه کتاب د علامه ذهبي رحمه الله چې تاریخ الاسلام باندې مشهور دی، دا مخکې په 21 جلدونو کې و. د اول قرن څخه تر اووم قرن پورې په دغه کتاب کې د اهل علم تراجم او مشهور احوال و واقعات مصنف ذکر کړي. تاریخ الاسلام کتاب مختلف طبعه است. په 19 جلدونو کې دی دا کتاب، په 53 جلدونو کې دی چې تحقیق او تعلیق قرباني شوی دی، په 15 ضخیم جلدونو کې دی او بشار عواد معروف چې تحقیق او تعلیق قرباني کړی دی، په 3 جلدونو کې دی دا کتاب. د کتاب بعضی مضامین د تاریخ الاسلام چې په اول جلد کې غزوات، په دوم جلد کې سیرت، مثلا دا 2 جلدونه د کتاب چې دي دا پر سیرت باندې مشتمل دي، شمایل نبوي او نسب مبارک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، بنیاد د کعبه، د حضرت عمر او حضرت حمزه رضی الله تعالی عنهما، قبول د اسلام، دا نور پر سیرت مشتمل دي. د 2 جلد په 3م جلد کې بیا تر 40 هجری پورې، تر 40 سنې پورې بیا چې کوم حالات او تراجم دي د خلفای راشدینو، د مسیلمه کذاب سره جنگ، د بی فاطمه رضی الله تعالی عنها انتقال، داسې نور اهم واقعات او سوانح او تراجم دا بیا په 3م جلد کې. په 4م جلد کې د 41 هجری څخه تر 80 هجری پورې حالات او تراجم د حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه د دور تفصیلی واقعات دا بیا په 4م جلد کې. په 5م جلد کې د 80 هجری څخه تر 80 هجری پورې، په 6م جلد کې د 80 څخه تر 100 هجری پورې، په 9م جلد کې د 100 هجری څخه تر 100 هجری پورې، په 8م جلد کې د 121 هجری څخه تر 140 هجری پورې، او په 9م جلد کې د 141 څخه تر 180 هجری پورې احوال او تراجم مصنف راجمع کړي. پر دغه ترتیب نو بردا کتاب تر 9م قرن پورې مکمل احوال او تراجم په دا کتاب کې شته. او په دا کتاب کې تر تاریخ زیات تراجم او سوانح زیات، تاریخ پکې کم دی. دروات او حالات راویان چې کوم د حدیث راویان دي او د اهل علم حالات، مصنف چونکه ناقد عالم دی علامه ذهبي رحمه الله، نو پر غیر مستند روایات او واقعات باندې نقدم کړی دی په دا کتاب کې. حافظ ابن کثیر رحمه الله، علامه سیوطی رحمه الله، نور علماو د علامه ذهبي رحمه الله ډیر ستاینه کړې ده چې الحافظ الكبير مؤرخ الاسلام وشيخ المحدثين وخاتمه الحفاظ او نور دې ته ورته القاب او الفاظ سره. بل کتاب د علامه ذهبي رحمه الله چې ډیر ښه کتاب دی د مطالعې لپاره، د طلباو لپاره، د اهل علم لپاره، ډیر مفید او ډیر ښه کتاب دی. ډیر ارشادات، ملحوظات او نصایح په دا کتاب کې شته د سیر اعلام النبلاء په نامه سره. دا هم د علامه شمس الدین محمد ابن احمد ذهبي رحمه الله چې په 948 هجري کې وفات شوی دی تصنیف دی. دا کتاب کوم سیرت شته چې علامه ذهبي رحمه الله د خپل کتاب اختصارات هم کړي دي. دغه مخکې کتاب تاریخ الاسلام لکه تذکرة الحفاظ او طبقات القراء او طبقات الحفاظ، داسې نور کتابونه او دغه سیر. نو دغه کتاب سیر اعلام النبلاء په دا کې سیرت شته، او بیا د قرن اول څخه تر 8م قرن پورې چې په کوم په دغه زمانه او په دغه وخت کې د مشهور اهل علم او محدثینو او روات حدیث او خلفاء او قاضیانو تذکره مصنف کړی ده. نوم، نسب، لقب، کنیت مصنف ذکر کوي، د چا ترجمه کوي، او بیا پر هغه باندې د ائمه او کلام را نقل کوي. د مشهور محدثینو او فقها او سوانح په ډیر ښه تفصیل سره ذکر کوي. مثلا د ائمه 40 سوانح او تفصیل تراجم که څوک غواړي په دغه کتاب کې شته. ورسره که تصانیف دغه چا چې ترجمه یې کوي، تصانیف یې هغه تصانیف هم ورسره ذکر کوي، او په آخر کې خپل رائے هم ورسره ذکر کوي بعضې وخت. دا کتاب کې د صحابه کرامو، تابعینو، محدثینو، رواتو، قراو، مفسرینو، مفتیانو حضراتو د ډیرو اشخاصو تذکره پکښې ده. علامه ذهبي رحمه الله ناقد عالم دی، پر بعض حکایات او روایاتو باندې نقد هم کوي. او کم تراجم چې سوانح چې د علامه ذهبي رحمه الله څخه یا پاته سوي یا قصدن پرې شو، یا هغه د علامه ذهبي رحمه الله وروسته هغه اشخاص دنیا ته راغلي دي. هغه بیا علامه تقی الدین پاسی رحمه الله چې په 822 هجري کې وفات شوی دی، هغه بیا یو کتاب لیکلی تعریف ذوی العلا بمن لم يذكره الذهبي من النبلاء. هغه په دغه کتاب کې هغه تراجم ذکر کړي. دا سیر اعلام النبلاء کتاب
دا د وخت څو علما و طلباو ته و شاګردانو ته دا مشوره ورکوي چې دا کتاب په مطالعه کې کښېږدي، ځکه دا کتاب ډیر مفید او ډیر ښه کتاب دی. شعیب الارناوط چې پر ډیرو کتابو یې تحقیق کړی دی، په 25 جلدونو کې پر دغه کتاب باندې تحقیق کړی دی، په 25 جلدونو کې دی. بله طبعه د سیر اعلام النبلا په 10 جلدونو کې ده، دا نوې طبعه ده. او تکمیله او تتمه هم چې پر سیر اعلام النبلا او تاریخ الاسلام د علامه ذهبي رحمه الله هغه په دغه 10 جلده کې ورسره شته. د سیر اعلام النبلا بله طبعه په 14 جلدونو کې ده، بله طبعه په 6 جلدونو کې ده، او سیر اعلام النبلا بله طبعه په 18 جلدونو کې ده، بله طبعه په 15 جلدونو کې ده. دا ځکه د طبعې سره مختلف وي چې په یوه کې 15 ور زیات شوی، په بله کې مثلا څه تعلیق او تحقیق ور باندې شوی، مختلف وجوهاتو باندې دا طبعې سره مختلف دي. د دغه سیر اعلام النبلا کتاب هم اختصارات شوي دي، را مختصر شوی دي. نزهة الفضلاء تهذیب سیر اعلام النبلا دا په 4 جلدونو کې، په 2 ضخیم جلدونو کې بیروت طبعه کې شته. دا یو تلخیص دی ګویا. او الفوائد الغراء من تهذیب سیر اعلام النبلا دا بل دی، په 3 جلدونو کې دا بل کتاب دی چې د سیر اعلام النبلا څخه راچاپ شوی، لیکل شوی. او مختارات من سیر اعلام النبلا دا بل کتاب دی. الفوائد الحدیثیه للامام الذهبي في كتابه سیر اعلام النبلا، دکتور محمد عبدالباقی دغه فواید حدیثیه را جمع کړي دي په دا کتاب کې. دا بله طبعه د سیر اعلام النبلا په 11 جلدونو کې ده، په 8700 صفحاتو کې ده. دکتور بشار عواد معروف پر دغه سیر اعلام النبلا کتاب باندې هم تحقیق او تعلیق کړی دی، او په بیروتي طبعه کې شته، په پاکستاني طبعه کې هم شته، چې دا ډیر ښه کتاب دی د مطالعې دپاره. مختصر تعارف یې موږ وکړي، ورنه د کتاب ډیر مضامین، ډیر خصوصیات شته. او د دغه کتاب او تاریخ الاسلام تر مابین چې کوم فرق دی، علامه ذهبي رحمه الله چې په هغه کتاب کې یوه طریقه او په د سیر اعلام النبلا کتاب کې بله طریقه، د هغه دپاره موږ کتاب ذکر کړي. د تفصیل دپاره باید د دکتور بشار عواد هغه کتاب مطالعه سي، او دا ډیر اهم کتابونه دي.